الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وعن عمر وعن الحكم أنهم اصطلحوا على بذل الحرب 10 سنين يعمل فيهن الناس وعلى أن بين غيبة مكفوفة ولا دا حدیث دام د صلح حدیبیه متعلق ده چې صلح حدیبیه کې هغه کې چې کوم شرایط وو یو شرط پکې داو چې انهم اصطلحوا د صلح وکړه علی پدی باندې علی وضع الحرب او پرې خودلو د جنگ باندې کو جنگ به پرېګدو 10 سنین لس کالا یامن فیهن الناس خلب پدی کې په امن باندې وی یو شرط داو او بل شرط داو علی پدی باندې ان بیننا زمن په مابین کې عیبه مخفوفه عیبه د قیمتي جامو د بکس پشان به یو بل سرا داسې به یو لکه د قیمتي جامو د بکس پشان تا عیبه چې کوم دې معنا دادا مطلب دا د زمنګ استاد سینې به سالم وي عقاید به صحیح وي عقد باندې به وفا کو په عقد باندې زمنګ استاد په مابین کې خیانت به یو بل سره نه کوو د انسان د سینې د دې تشبیه ورکړه د هغه سی سره چې سړی بکسوي هغه کې قیمتي سیزونه جامې پیسې وغیرہ پکې دي بهترین اسباب وسایل پیسہ سو غردینا په معمولی سیز کې نګدي بلکې هغه په پټ یو ځای کې دي نو زمونږ استاد د سینې به دغه بکس په شان ته وي محفوظ به وي لکه قیامتي شی په بکس کې محفوظ دی زمونږ استاد سینې به د خیانت نه محفوظ وي خیانت به نه کو د یو بل سره مکفوفه عیبه زمونږ په مابین کې باغ قیامتي جامود بکسې په شان ته به یو مکفوفه تړلې شی وي نو دلته دا کنایه د قلوبنا د صدورنا نو معنا دا سینا د سرایرو د اسرار زید نو لکه څنګه چې هغه قیمتي جامود پر هغه بکس چې د استاد رازو نسیز د پر هغه زید معنا دا د زمنګ استاد مابین کې جنگ د دینه به بالکل منګو تاسو ځان ساتو او بل شرط دار وانه لا اسلال ولا اغلال شان داده چې اسلال بنوي یو بل نه بغلاګان نه کو یو معنا داده ولا اغلال خیانت بنکو معنا داده چې بعضی زمنګ د بعضونه په امن کې وي سرن و جهرن خکارو پټ په امن کې داسې نه چې خکار په امن کې وي په پټ باندې یو بل باندې گزار کو خکار بم یو بل تسنوي په پټ باندې بم یو بل تسنوي دویم معنا داده ولا اسلالا تورو وستل بنوي یو بل باندې به تور نو باسو ولا اغلالا د زغرو اغسل بنوي زغری بنا غوندو تور به یو بل باندې نو باسو یو بل باندې زغری بنا اغوندو دا کار بن کو دریم معنا داده ولا اسلالا غارت بن کو ظاهرا او شورتن یو بل باندې بدال نه اچو حمله بن کو ولا اغلالا په پټي طریقې باندې به یو بل تکند نه کنو یو بل د جن غلاګانې حمله په پټي طریقې باندې بم نه کوو کارا او پټ به یو شیو نو دا شرطونه د دې په مابین کې خو د له شو نو درې معنا غانې نوایا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الوزاعي عن حسان بن عطية قال قال مقول وابن ابي زكريا الى خالد بن معدان وملت معهما زمتوجه شم د دې سره فحدثنا من ته حدیث بیان کړي خالد بن معدان وایا حدثنا جبير بن نفيل قال قال جبير ان طريقنا الى ذي محور رجل من ان طلق بنا من سر لال شيلا ذي محور ذي محور ته د من سر لال شا دا ذي محور چې کوم دی دا ذي محور حبشي دا د نجاشي ورارو د نبی له سلام خدمت وکول هغه نه بعد د شام تلار شام کې وسیدل او شام کې مړ شو نو موږ سره لاړ رجلن
دا یو سړی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ السلام مبارک د صحابه ونا فاتیناه منګرالو فسالو تپوس کو جبیر عن الهدنه د صلحنا چې دا صلح واقع کیږي په مابین د مسلمانانو کافرانو کې په اخر زمانہ کې دا صلح بسنګ صلح وی د دې تپوس ته نو وایا فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سالحون الروم صلحا امنا وتعظون ان الله عدو من ورائکم رومیانو سر به صلح کوي سیانو سره به بتاسو متفق مقابل دشمن تیوي مقابل دشمن بتاسو حمله کوي په اخر زمانہ کې با د مسلمانانو اهل کتاب په مابین کې صلح وشي نوایا باب فی العدو یوتعالى الذي يتشبه بهم باب دې په بیان د چا کې د دشمن کې چراتک ورته وکي علا غرتن په غفلت باندې مسلمان را دي د پارت ځم کافر او وجني په غفلت باندې دوکه کې په غفلت باندې او وجني ويتشبه بهم دا مسلمان د کافرانو سره ځان مشابه کی مشابهت کی مسلمان د کافرانو سره نو کافر ګمانو کی جدا زمنګ ملګری دی د مسلمانانو نه دی زمنګ ملګری دی حقیقت کې ته د مسلمانانو ملګری د کافر مرګری نه یو په کافر باندې گزار وکي آیا دغه طریقې باندې وجل د کافر څنګه دی دا جایز دی لا شزان ملګری کې ورته یار دا چې تاسو سره ملګری ما وخت کې تیر کې چې کله موقع برابر شوا او برابر دلو کې خدا چې ځان دی ورته برابر کوي غرب ته نه پورته دا جائز دی موږ څنګه له چټیانګي ترجمه کول هلته چې دا څومره خل د امریکایانو سره ملشي واغ ټول نمونه لیکلي نو دا مین زیو تقریبا 3000 کسان مخکې اوسېدل دا یو لزر جریبه کې بد ازیوی دومره غړ دلته چا کیسه کوله دلته یو کس اردو کې ځان داخل کړو فوجان هله یو خو دې حمله ته تل دغه مین زید داسې چوک دی ویل د امریکایانو ټول شي کوله چې تاسو به داسې زی دا بکو داس یو لس پیندل لس کس را جمع شو چې را جمع شو دې سره بس هغه ورسره تیار بم ورسره او یو دم دې مین کړو دا باندې گزار دې داسې خواره پراته یو حل شروع شو چغي سوري پر یادونه بیا هغه شهید کړو د داخليانو وشته شهید کړو کداغه ځکه جایز دي ځان خو برابر کې ورته پټ کې چې خو برابر شې ته سم درست نه او واسه داسې خو مضبوط درست دا بالکل جایز دی دا راواده لکه دلته محمد ابن مسلمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ کعب ابن اشرف لوی منافق دی لوی يهودي د دې نه به ما سو خلاص کی محمد ابن مسلمه ورته لوي زبر اخلاص کما پیغمبر علیہ السلام ته یک ورشو دا چې ځان ورته لګنځي کو ستا متعلق څه خبرې مو کو چې یار دې سړی نه مونږ ډېر تنگ یو غریبی دو سنشته دی راغلی اجازه درته لاړ شه چې دلا واسکټ کا نور د اجازه وکم هغه ورغه ځان ورته نږدې کو حدیث کې راځي دا سه کار ورته وکړه چې چا ورته کړي نو کداغه سه ته کافر د ځان نږدې کې هغه دا ګمانو کې چې دا زمنګ ملګری دی حقیقت کې ته خپل ایمان هغه باندې ټینګي او بیا هغه کې کار وکي هغه مردار کې دا جائز جدا په دوکه کې نه راځي مسله را روانه وایا وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن اشرف سوق چې دنو وچد بچی د قتل د کعب ابن اشرف د پارا کعب ابن اشرف د قتل د پارا بسوق وچد شي د دې قتل د بار سوق تیار شي دا يهودي دا اصل کې عربي او د نبهان قبيله ول دا د توي قبيله یو شاخ دی او د دې پلار د جاهلیت په دور کې سړی وجلو اذن راوته خل مدینه منوره تراغه بنو نذیر سره قسم وکړ عقيله بنت ابي الحقيق د اغه سره وعده وکړه د دې پلار د دینه کعب پیدا شو دا کعب طويل جسیم او د غټ سر والا سړی مضبوط سړی خو مسلمانانو حج وې وکړه د بدر نو ورست مکه مکرمه ته لاړ او ال تعالی ابن وداع باندې کوشو چې کوشو مسلمانانو حج وې وکړه
اول ته ورغی هغې نه وروسته بیا مدینې منورې ته راغی نبي علیه السلام حج به کوله په شعر کې شاعري کې هغه خلک د مسلمانانو په خلاف په جنگ باندې تیزول اشعار ورته وویلې ویطحنت رحا بدر محالک اهله ولمثل بدر تستهل وتطمع طحن رحا بدر وچل لجرند په بدر مقام باندې اهل د چا د مکې مکرمه د بدر ټول هلاک تباہ او برباد شو د داسې واقعې د بدر غوندې واقعې د پاره خل هغه اوخ کې توي یو فریاد کې دا ډېره غټه واقعه هغه ته خي وقتل الصراط الناس حول حيازهم د حوزونو چار چاپیر سرداران ملشو سرداران ابو جهل نور سرداران ټول لاړ او دا لري خبره نه د مایوسه کېږي ما دا لري مګني ان الملوک تسرعوا باچاهان چې کوم دي پهلوانان پس مکر پر زولې چې دا پهلوانانو پس مکر او پر زول دا غي انتقام غسل پکار دي خلګ کې زول نبی له سلام حج وکوله نبی له سلام من سوق دي چې دا مردار ولی فانه اذ الله ورسوله دي ذر رسول الله دا الله پیغمبر تا دا کنه د مخالفت د الله دا الله پیغمبر تا پورته شو محمد ابن مسلم رضی الله عنه فقال لنا یا رسول الله اے د الله پیغمبر از دې کار ته تیار ما زیب او وجنما اتحبنا تخو چې زیو ملک مدا مردار کما نبی له نعم هو ولی نه خوفو چې دا څنګه غټ کافر مرداری زب خوفو معنا اتحب دا على سبيل الاستخبار تخو خیر نبی له سلام علیه هو قال چې دا خبره کړه دا محمد ابن مسلم وای فاذن لي ما ته اجازه ان اقول شيء چې خبر او کوم د دروغ نه لیکن په طریقې د توریه باندې دا ته هم نه کیږي خبره تقریبا کو جوړو نظام په کې شاملو قال نعم نبی له سلام علیه او فاتا اوراغ محمد ابن مسلمه فقال ده محمد ابن مسلمه ویل دي کاپتا ان هذا الرجل مرات نبی له سلام نے قصلنا صدقه همیشه مونږ ته وی چې دنو صدقې وکي خیراتو نو کې چندې وکي اله دلته jihad د چندو کې او دلته jihad د چندو کې د چندې د لاس موږ به خو یې سوالونه راته کوي وقد عننا پتاقي سره موږ استو مان کړیو ستړي کړیو قال قاب ویل و ايضا امدارنګل تملنه خامخا تاسب نور په ملال کې تاسو په ملال کې تنگوالي کې به نورم ذاتوال ریشي نو ته وی چې اجازه کراته وکړه الله پیغمبره مصلحت په بنیاد سره تحریز حکم سره خبره وکما دینه معلومی کی تحریز جایز دی دا سه خبره راوړي چې کلام باطنی صحیح وي خو مخاطب دا معنات نه ظاهری معنات نه واخلي خو باطنی صحیح وي دا جایز دی په جنگ کې جایز دی د دینه ما سوا بل ځکه جایز دی تعریض مستحب دی ځکه د دې معنا دا د منګه تنګړیو اے نبی له سلام مونږ ته آداب د شرعي خيو اے مونږ ته وی زکات ورکوي روجي نسی په ایمان وایا دا زکات ورکول جب نه پیسې وستل آسان کار دینا دا غوړي سخت کار روزه نیول په ګرمۍ کې په شکال کې چې 18 30 غنټې ورځ نیول آسان کار دی دا منځونه کول 15 وخت آسان کار دی ملاو طالب مولانا 15 وخت جمع چې دین نیول نشي کوونی سی او رکعات دوه تلی تکبیر ولا نشي نیول الا ماشاء الله آسان کار خو نه دی کنه هغه مطلب دار آداب د شرع را تخیدی کې تکلیف دی هغه ظاهری دا واغسل صدقې نه مراد مونږ ته چندي غوړي هغه زکات ورکوي دا معنی ته نه مراد او دې کې یقینا تکلیف لکه پیغمبر علی السلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه زی ابو بکر صدیق خو سردار سړیو مشر سړیو خلکو پیژندله پیدا ملګری در سره سوق دی بل هغه رجل يهدني السبيل سړی د لار را تخی مقصود دا چې مونږه مدینه منوره ته زونو ماته لار معلومه نه ده زما راهنما ده حقیقت کې مراد دا رجل يهدي السبيل چې ماته د دین لار اخی هغه ګوره توریه او تحریز دا جایز کته دا یو نوع غدر ده مو دا غدر نه ده کعب ابن اشرف وعده خپل ماته کړو نبی له سلام ته zarar رسول او محمد ابن مسلم ورته امن نه دی ورکړي چې امن ورته ورکړي هغه څه خبري ورسره وکړي د بيع شراء ور سره روان دي شی واخل وراکو د دې خبري غړي امن ورکړي نه چې دوکه نه شي ورسته مسله راځي ده چې دا خبره وکړه
قال محمد وی اتبعناه فنحن نكره ان ندعه من تابعداري کړو اوس بد غنو چې پرید اوس ورپسې شویو حتی ننظر من وګورو الى اي شيء يسير امره چې دې سړی کار کم طرف ته ځي کامیابیږي نه کامیاب اوس سر ملګری شویو کوم ورځ به یو هډیر تنگ شوی اس وقد ارادنا زمنګ اراده ده ان تسلفنا چې مونږ ترا کا سلف را کراتا سلم را سره وک قد را سره وک وسقن وسقين یو وسق یا دو وسقا وسق کم دی وقرب بعير یو اخبار دی وسق 60 صاعنا شپیت صاع د تاویل به صاع النبي صلی الله علیه وسلم وسقين شک دراوی دی او دی ویل چې صاع کم دی هغه 3.5 کیلو 240 ګرام دی یو صاع دمر به حساب کوه یو دارا سره وکا دا کومک را سره وکا قرض را تراکا قال دی کعب ویلی ای شیء ترهنونی کم شی ماته پر رهن په غاڼه کې ورا کوي دا در کومه هو غاڼه کې به یو شی را کوي قال محمد ویلی و ما تريد اراده سلر منا زمنا فقال قابل نساءكم خذ ورا ترا کوي دمر پال فلا محرم وي خذ را ترا کوي سرا کوي خذ راولا خذ به مونږ سره غاڼي او تا ته به دغه شی درکم محمد من مسله ورته لې ځان نه خبر نه یې زبدي واسکټ کومه هو ته صبر کوا تا ته خذ درکو قالوا دی ویل سبحان الله او الله لرا پاکیدا انت اجمل العرب ته په عربو کې خاصه سړی سورت خودو میلان کې سور حسنات تا نیک خاصه خلقو ته چې دین هغه میلان کیا خدیده تذکر درکو فیکون ذالک عارا علینا دا موږ د پاره شرم نه خلو یو راغه خلی چې په غاڼه کې خزي ور کړی دا موږ ته عار نه خزي نظر قال کاوی فترهنونی اولادکم اولاد برا کوي راتا غاڼه کې قالوا دل سبحان الله يسب اي ابن احد یو سړی زوی به موږ ته کنځل کیف یقال وی روحینتا بوسقنا وسقين په یو وسق دو وسقو کې غاڼه شوی هغه سړی دی غور براته راکې بچیم نشو درکول هغه سړی چې ته ځان پلار غاڼه کړي خوراک د پارل خوراک کوم نو تاسو دا خل براته مونږ ته دا زور نه راکې او په غور براته دا کارم نشو کوي قالوا دل نرهن کلامتا من بتا تدرکو زغری یرید الصلاح مراد اراده اسلحه واسلحه بدر تدرکو لا مظهر تویل کیږي سوګیا اسلحه تویل کیږي لامت الحرب نو دلته چې دنو اسلحه یا مراد نزغری دا بدر تدرکو جنگ سامان قال نعم قوي سیدارا کیږي فلما اتاو کله چراغ محمد ابن وذا سید نو چې دا خبر کړه وعده ورته وکړه ورا روانه شپه برازو زغری براوړو او تا ته بدرکو ته موږ ته وسقین نه په شپې برازو ښا ورځ نه خلګم وین شرم دي چې ورځ ریشو شپې بروزه شپې ریش فلما تا محمد ابن کعب مسلمه کعب تراغه د شپې نادا او आवाज وک فخرج الیه هو تلدا چې محمد ابن مسلمه تا وهو متطيب خوشبو لګولې ودی کعب خوشبو لګولې بعض روایتو کې راځي چې محمد ابن مسلمه आवाज وکړ نو دی ورته ویلې دی خدي ورته ویلې وې دی आवाज نه ماته د ویني بوی راځي دا आवाज کا ورته له چپشا چې کوم کریم سړی سرداری کا سړی مرته غواري مزما خو سره وعده کړی دا محمد ابن مسلمه دی هو ينزح راسه خوشبو د سرنه تللا خوشبو لګولې ودا چې خوشبویان دي خطلې فلما ان جلس محمد بن مسلمه کین الیه کعبتا وقد كان جاء معه بنفر فتاقي سرو چراغلیو دی محمد سره بنفر سره اور باتن درې سرو کسان پټ کینه ولیو یتا سره پټ کینه کیاره ده زبدي سره خبرې کوم نو چې فذكروا له نو دی خبره ذکر کړه د خوشبوئی یاره کعبه ده بهترینه خوشبوئی دی لګول اثر نه د سن آشنا خوشبوئی خدا مزیدار وخت دي سنی دی او خوشبوئی دی په لګولې ته دومره مزیدار خوشبوئی قال ان دي قابل عندي فلانته ما سر فلانه خذ زما خذ وي اعتر نساء الناس
دا ډیر بهترینه خوشبوئی جوړون کې د خلکو په خوځو کې بهترینه خوشبوئی جوړي هغه خوشبوئی می لګولې ده قال محمد تعالی فاشم اے ما ته اجازه کې چې داستا سر بوئی کم قال هو بوئی کا فادخل يده لا سے داخل کا د دې په راسی په ویختانو د سر د کعب کې فشمه بوئی کړ دا سر ویختانو کې دا سونو کې ورته د لاس داخل کړه دا سړیو خورولې یاره وې کعبه بهترینه خوشبوئی دي نه روانه ډیرته پرې خو ده قال محمد ورته اعود اشم الثاني اجازه کې چې بیر دا سر بوئی کما قال نعم يا هو بیا بوئی کا فادخل يده في راسي دا سر لا سد کا په سر کې داخل کا فلما استمكن منه كلوني په قوت او طاقت باندې دا کا چې سر لا سد داخل کو یو ختم د مضبوط ونیولو مرګورو ته ویل आवाज ورته کوي دونکم خذوه ونسي دې دلرا او وهي دې لرا خذو باسيافكم او وهي تاسو تر لرا دریم کال د هجرت ربيع اول میاشو او وهي په تر باندې غیر اغله او دیا پتو فضربو حتی قتلوه نو دیا مړ کړه یختان و وهي هغه سټ کې او لرګي چې لک شانته کو کې او تبر گزار په اخوات الله شخره په دې ته نه تیر چې دا وکړ نو دیا اوجن مړ نو وګوره دا معلومه شو چې ځان کافرانو کې داخل کې شامل کې هغه ته ځان نږدې کې او ځان ته موقع ورکې چې هغه باندې حمله وکم دا جائز دي نوایا وبه قال حدثنا محمد بن حزارة قال حدثنا اسحاق يعني بن منصور قال حدثنا عباد الحمداني عن السدي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن الايمان ایمان قید الفتك دا منکی د قتلنا سړی په دوکې باندې بسړی وجننا د دین سړی منکی لا یفتک مؤمننا مناسب نه دی شان د مؤمن سره ان یفتکا چې دا په دوکې باندې سړی او وجنی معنا دادا چې ترېشي دوکا ورته وکي هغه غافلې او ته وی تړي او هغه او وجنی معنا در ایمان سره منی کوي د دینا چې ته د چا سره دوکه وکي فتق دی ته ویل کېږي چې فجاعتن سره اوجنی تا ورته امان ور کړی دی زمي دی مستامن دی او تا غزان نه خبر نه دی د په امن ما په دوکه کې اوجنی امن خراب کی دا وجل ناروا ده او پاتې شو دا کعب ابن اشرف دی خو امان د خپل د غاړي نويستیو دا سکړې وا ماده واته ماته کړو نو دیو جن علما د دې په سبب کې اختلاف دي امام مازری رحمه الله هغه دا وی دی ځکه وجل وعده ماته کړی وا نبی له سلام حج وکوله کنزل کول نبی له سلام دی معاهده وا چې د یو بل باندې با مدد نکو زمنګ خلاف باندې به تاسو مدد نکوي تاسو په خلاف باندې موږ د چا مدد هغه نکو دی هغه وعده خلاف وکړو او محمد ابن مسلمه تصریف امان باندې نو کړی بلکې خبري ورته کړی د بیع د شراء شکایت کړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امن خبره نو د عهد خبره نو یسوک دانسی ویلې چې محمد ابن مسلمه کعب بن اشرف په غدر باندې مړ کړی علی رضی الله عنه ناس د علی رضی الله عنه په مخ کې یو سړی دا ویل یا دا محمد ابن مسلمه د کعب ابن اشرف سره غدارت کړي دوکې کړي چې دا خبره وکړه علی رضی الله عنه ویلي دا سړی سم سړی ماته نه ښکاری وسټي ورته وای صحابي څنګه دوکه کړي و د يهودي سره دا دوکه وا غدر دا خود امان نورسته موجودي او غدارت خو کعب ابن اشرف کړي وعده ماته کړي و محمد ابن مسلمه ځان نږدې کو انس الفت ور سره کړي د دې لپاره چې قدرت حاصل کم تمکین مکما قوت په حاصل کمانو هغه خو امان نو ور کړي عادي ور سره کړي نو ته څنګه دا خبره کې چې هغه دوکې ور سره کړي دومره علی رضی الله عنه غوسه شو دې ته امان نه ویل کېږي دا ځان
استیناس انس الفت کولو ته ویل کېږي نو هغه ما سړی مړ وایا باب في التكبير على كل شرف في المسير باب دې په بیان تکبیر کې علی کل شرف هر مکان مرتفع باندې فی المسیر په مزل کې چې کله وچ زیت دین التب تکبیر الله اکبر بوي وایا وبه قال حدثنا النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل من عرض او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض ثلاثه تكبيرات وچت زمکه باندې بدر تکبیر نبی علیہ السلام ویلي وایا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبونا منگا واپس لو د سفر نخبل ولالو د تائبونا منگا توبه وستن فی دلا تبارک و تعالی نه د گناهونو عابدون لله تعالی د الله تبارک و تعالی عبادت کوون کی ساجدون لربنا سجده کوون کی الله لربنا حامدون د الله تبارک و تعالی ثنا وین کیو نو د الله د نعمتونو صدق الله وعده الله پاک وعده رښتینی کړ په اظهار د دین باندې ونصر عبد والله مدد د خپل بنده او مراتین نبی علیہ السلام نے وهزم الاحزاب وحده الله شکست ورک قبایل ته وحده یواده ومن نصر الا من عند الله امداد الله تبارک وتعالى ترم راغه دا نبی علیہ السلام مبارک کلوي کله چې 2000 کسان د مکه مکرمه چار چاپیر قبیلو نراغله مدینه منوره ته مدینه منوره چې د محاصره کړه هغه محاصره کړه يهوديان ورسره ملګری شو قریب یو میاش مدینه منوره چار چاپیرو د دې په مابین کې جنگ واقع نشو صحابه او د کافرانو مابین کې ترامی وا رمی بن نبل والحجاره تما په کانو ولدتا تما باندې غشي ولد پتا باندې ولم دې دا ګمان وکړه چې مسلمانان زمونږ د مقابله طاقت نه لري معاصره به بس حساب ختم دی دا ویل دی به او تختی یسار وګو بندید به پیریش شاخ او خوراکونه به بندي وبته الله تبارک وتعالى تفخذ وکافران تشکسور کټیګانی بلې کړي وی خیمه وی الله هوا راواله دول دا سه هوا راغله د دې مخونه په خاور ایرو باندې ډک شو اورونه بلکړي او ترکاریګانې په خوله روټیګانې اورونه مړ شو خیمه لګولې تیز هوا را لرتیګانې وشکل خیمه اخوادو قولن او د دې مینس کې الله ملائکه را ولېګلې د دې مینس ته ملائکه ورغلې الت आवाज وکړي الله اکبر الله اکبر تیاروا اوهو دی ویل دا خو د دې هوا نو تیارنه پیدا غسه مسلمانان زمنګ مینس کې نه وتی تکبیر आवाज کوي الله به روب راوس شکست او خړ تخته چې نه تختیار سره په خپل مخ ټول و تختن قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله علیکم الله دې څنګه نعمتو ایثار محاصره وي اذ جاءكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها سترغبا نظر نراتلا لیکن دا سے لخر میراولې دول لزر کافران په منډه شو تاسو لیدلنا نو ځکه نبی له سنه وهزم الاحزاب وحده باب في الاذن في القبور بعد النهي باب دې په بیان د اذن په قبول کې رجوع واپس کېدل کې بعد النهي ورسد نه نه اول نه وا هغه نه اجازه دوشو کته واپس کېږي د جهاد نه راتلل شي وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثني علي بن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم دا آیات په سورته توبه کې ده اجازه من غواړیا کسان چې د الله باندې ایمان راوړي د الله په پیغمبر باندې علیا نسخت التي منسوخ دي الله هغه آیات چې په سورته نور کې ده انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله لا غفور رحيم پدې کې اختلاف د تعویل د آیات کې بعض اختلاف بعض وی نسخ قائل دي مقتضا د آیات د توبه د چې استیزان د رجوع د پارمنیان هوله اغه نه بعد دا حکم منسوخ حکم سورته نور کې ده بعض وینا نسخ واقع شوی نه ده بلکې الله تبارک وتعالى په سورته نور کې خبر ورکړي چې مؤمنان د جهاد په سبیل الله نه په دروغو عذرونو باندې زما عذر ده درو عذرونو باندې د جهاد نزان پاتې کینا
لکه منافقانو په شان ته نه دي سیزان راغلي البته اجازت کده حاجت او ضرورت د وجه نوی دا جائز ده لکه دلته چې د په سورۃ نور کې اجازت راغی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله کاغي په جایز طریقې باندې اجازت غواړي دا جائز ده خو دروغ عذرونه بنکه سوګي دا ناسخ او منسوخ نه ده بلکې دروغ او عذرونو مکوا نو معنا د نسخ نه راغلي بلکې الله تبارک وتعالى سورۃ توبه کې مؤمنانو ته وایي مپاتې کېږي د جهاد فی سبیل الله نه اجازت مغواړي په دروغ باندې منغدا سے مکیږي لکه منافقینو په شان هغه په شان ته مکیږي دروغ نو چې دنو دا غواړي او کله حاجت ضرورت وجنوي پروا نشته به غواړه وایا باب دې په بیان د لګلو د بشرا او کې بشرا جمع د بشیر دا مخبر ته ویل کېږي به خبر انصارین د خوشحالي خبر راوړي والک خبر نه فتح وشوا کامیابی وشوا والک خبر نه پلانې کار وشو کوئی کیو بن راوتلی خبر نه او تا د چې دینو نه کا وشوا کو زن وشوا دا ټول خبر بچي دی وشو وایا وبه قال حدثنا ابو داود الربيع بن نبي قال حدثنا عيسى عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تروحني من ذي الخلص نبی رسول الله فرمایل ما ترحت نرا کوي تاسو د ذل خلاصنا دین ما ترحت نرا کوي د ذل خلاص یو بوتو داس خشعم بجله قبیله ډېر قبیلو بوتو دی ود دې عبادت کوله تعظیم به کوله دین هم خو خلاص دي نو نبی له سلام ماته ویل فاتاها فخرقا دا جرير راغه چې نو دا ذل خلاصه وسوځوله ثم بعث رجلا بيوسړی ولګ د اخمس قوم نبی له سلام ته یبشره زیر ورکول د دې کونی ابا ارتات وا نبی له سلام ته زیر ورکا چې ذل خلاصه نه خلاص کړو مې سوځو بوت دا زیر ورکول جایز اصل کې د دې واقعا دا سیوا چې پیغمبر علی السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه ټول عرب اسلام راوړ وفود راغله په دې کې جرير ابن عبد الله رضی الله عنه راغی چې دا وفد غراغه نبی رسول الله جرير دا ذل خلاصه نه مخلاصینه د دې بوت نه هغه ته بلا خلاص پدې بیا دا لال بني اخمس دا د بني بوجيله قبيله هغه تراغه هغه ځان سره مرګري کو ورغه خصعم قبيله سره مقابله وکړه جنگ وشو دا غیس د بني قحافه ابن عامر ابن خصعم دا غي 200 کسان اوجل شو اخر دا باغی باندې کامیاب شو جرير ابن عبد الله دی په باندې کامیاب شو 200 کسان اوجل شکست ورته ورکړ دا بنیان آبادی د ذوالخلیصه چې بوت کوم دی کې ایخو دا ټوله ورانه اوري پکې بلک وی سوځوله او دا د مکی مکرمه نه سلور مرحله لري او نن سبا دی کې یو کور جوړ شوی دغه دی او بعضی ځای یو جماعت جوړ شوی مسجد جامع د خار د فاریت عبلات ویل کی دا د خصخم قبیله زمکو دا ذوالخلیصه دا د سپین څنګه مرمر نه جوړ شوی نقشونه په باندې و لکه د تاج په شکل باندې دا غینه بوت جوړ شوی څنګه مرمر خیاسته مدیدار بوت جوړ کړو دا غیر عبادت کوله کوټه موټه ټوله ورته وسوځول ټوله ختم وایا باب فی اعطاء البشیر باب دې په بیان ده بابن فی اعطاء البشیر باب دې په بیان د ورکول د بشیر تا اے سړی چې لیږي تا ته زیر راوړ څورته ورکا والکډیر د مان منډې دی ولې مناسب یو دې تبل دې ته خدمت لګه کار نه کېدلا اخر کار وشو سړی در تراغه مناسب زیر در کوما س زیر دې ولکاغه تاج کم خدمت دې پارا پیغام لګلې واقع قبول شوستا کو ځن اوښونه کا وشوا تورته سوي ارتي مبارک شو ده خیر وسی
خیر اوسې نه هغه څومره په خوشحالي راغلی دی موټر سایکل کې د 1000 روپو تیل اچولي او دومره په منډه راغلی اکسیډنټ یې نه دی کړی او دومره منډې ولې تا زیری درکړو ته ورته خیر اوسې خدای دې وبخښه خدای دې تاسو سره ته وبخښي جیب ته لاس کوه شابه څه ورکه ورته څه ورته ورکه نو دی وجه نه هر زیری چې وي نو زیری کې به څنګه کې یو سبا یو سبا ورته ورکې هر زیری چې وي کوی کې وبنه ودی کوټه ده ممندي اته په سونو متر باندې کوی ودی ددا هلا تا ته زیره راوړ چې کوی کې وبوتلې څورته ور باب دې په بیان د اعتاد چا کې د بشیر کې نو معنا در یو سړی تا ته زیره در کې زیره کې بس ورته ورکې ګورا وایا وبه قال حدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مسلم بن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فتح بالمسجد فركع فيه ركعتين نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکله د سفر نراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعه تلال 2 رکعات مون به وکنو هغه نه بعد براتلا دا عادت د نبی علیہ السلام کعب ابن مالک یو جلیل القدر صحابی دی د جهاد نه پاتې شوی د پر جهاد وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض جلیل القدر صحابی د جهاد نه پاتې کعب ابن مالک رضی الله عنه وی یو په ټولو جهادونو کې شریک شوی یو جهاد نه پاتې نو خو لیکن په بدر کې زه شریک شوی نه ما ځکه نبی رسول الله والسلام په بدر کې ټول مجاهدینو باندې شرکت لازمي کړی نو ځکه قافلې مقابله ونه خدای په عوض کې په ليله العقبه کې چې نبی رسول الله بیعت هغه ته هغه کې شرکت هم د بدر نه ماته ډیره خو دا یو لوی منقبت او فضیلت والا بیعت په دې کې شریک شوی نبی رسول الله تبوک ته روان دي اعلان عام شوی چې ټول بزی ګور جهاد فرض عین دي یما مې اراده و چې زما په زما د غیر حاضری واقعه داسې وشوه چې روزانه به مې ویلې چې نبی رسول الله زی تبوک ته زبم زما بازار ته لاړ شه اسباب وسیل وهله ځان تیار کا نن بشي سبا بشي و بشي بیګا بشي مې کېدله به ته باران ځان به تیار نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت په غزاګانو کې دو چې نبی له سلام په توریه کول یو طرف بتل پیغمبر علیه السلام بل ځای بیا دا ول توریه نبی له سلام کول تر دې حد پورې چې د تبو غزا را پیښ شوا او تبو غزا د نورو جهادونو نړیره ممتازه و یو خودي وجنه ممتازه و ګرمۍ موسم دویم ممتاز او سفر ډیر لري او دریم دار چې فصلونه فاخو او بل مقابله د دشمن سره وا چې قوت او د شمار په طاقت باندې ډیر زیاتو نو دی وجنه اعلام عام وشو چې ټول کسان بځيو یو روایت کې راځي چې لزر صحابه کرام تیار شو بل روایت کې راځي چې 10000 صحابه کرام چې نو هغه تیار شو 10000 کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخری غزا وا نبی علیہ السلام په خپل املال شي دنو هغه روان شو خو کسان ډیر زیاتو مخکې به د جهاد فهرست لیکېدل نمونه دې کې د جهاد فهرست چې کوم دی دانومو د نمونو لیکلو دا فهرست چې دنو موقع پاتې نشوا اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړ عام ورازي او لاړ وی زما حالم داو چې روزانه ځان برابروم خو ځان می برابر نک برابروم زما برابروم خو ځان می برابر نک چې ځان می برابر نک ته د هدا پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د صحابه کرامو سره چې روان شو زما حال دا او تیارې مې ونه ک پاتې شوما
کعب بن مالک وی د نبی له سلام تلو نه بعد په مدینه منوره کې بغیر دیدل مزه خو ځوانو مت تکړه سړیو ما په مدینه منوره کې و ما ته یا معذور صحابه کرام ښکارېدل یا منافقان بل سم سړی ما ته چې تخکار نشو ټول صحابه کرام تلو بیا میراده دا و چې نبی له سلام لال شاته ځان تیارو ما مالدار می ما سورلې ډېر لرما ورپسې بلال شما کش کې چې دا کار مې کړی وې دا کار مرانه و نشو شاته ملان نشم خلاصه دا د پاتې شو بل طرف ته زما په دې ټول لار کې نبی له سلام زما خیال رانغی چې کاپ شته که نشته تر دې حده پورې چې تبوک ته ورسېدل نبی له سلام تپوس کو اے صحابه کرامو دا کعب ابن مالک ما ته نخکاری یا کعب ابن مالک نشته بنو سلمہ یو سړی ویلې اے د الله پیغمبره کعب ابن مالک جهاد سکی بهترینو جامو والا د ډېر مالدار شوی دی سورلې ور سره ډېری دي هغه اوس جهاد باندې سکی خپل په مال او متاع کې مصروف دی خو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه سړی ته جواب ورکړ هغه ویلې کعب ابن مالک رضی الله عنه کې د خو نما سوا تر سو منګ بدلی دي نه دي هغه بالکل نبی له سلام باندې مین او مهربان صحابي دي مونږ ته نه بدلی دي نه دي دا خبره ده خو نه کړه هغه جواب کعب ابن مالک یې پات شوم ایثار شوم هغه وی هر کله چې ما ته خبر راغی چې پیغمبر علیہ السلام مبارک نن شل ورځې تیرې کړې التا سرحد باندې مقابله نشو واپس راغله مدینه منوره ته را رسیدلې فاتح ما سره فکر شو ما ویلې راځه د غیر حاضری عذر وکا اے سبق کې ولې غیر حاضر مخبلوان می بیمارو خپل بیمارو ما اس عذر مینو خمال راځي او عذر وک په دروغ باندې نبی علیہ السلام برازي کې وی بیا مقصو کې چې دا یو ګناه دوه کو منا یو په سبق کې غیر حاضر موبل دروغ مور پسې او ما دا یو ګناه دوه کو منا جهاد تم نه متللې شاته دروغ مور پسې او ما یو ګناه دوه کو منا قسم اراده وک چې بالکل رښتیا به ما الصدق ينجي رښتیا ویل کې دومره فائدہ یمواري بالکل رښتیا به دروغ باندې نبی له بس چې صح حقیقت ورته ویم با دا مې اراده و قص مې وکړې اراده مې وکړه وې دې دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دو شراب غ جمعات ته بلال جمعات کې به مونږ کو صحابه کرام سره مجلس به وکړه خبرې اترې به وکړې نو هغه نه بعد به بیانو کورو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تللا چې کله نبی علیہ السلام جمعات کې مونږ کو دا منافقان را العذر نه ورته پیش کړه اے دا عذر نبی علیہ السلام ورته ویل ظاهری عذر نه قبول کړه وستاسو باطن الله تسپارم تاسو پیږي الله پیږي ظاهر عذر نه چې دا هغه قبول کړ یزم ورغلم نبی علیہ السلام ناس مورته السلام علیکم یا رسول الله دا مې چې ویلې وی نبی علیہ السلام داسې مسکی شو لکه سړی چې ناراض که سړی خپې ناراضي سلام واچي هغه مسکی شي وین ما سلام پیش کړ نبی علیہ السلام مسکی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناراض چې د نوح کار شو وی ما ورته عرض وکړ چې د الله پیغمبر په الله مې قسم دې نه منافق شوی نه مرتد شوی په اسلام باندې مضبوط کلک او پوخ ولاړم نو ما ته چې بیا جهاد ته ولې رانغلی د دې جهاد اهمیت ته وګوره چې کله فرض عین کې دومره مضبوط مسلمان جهاد ته ولې رانغلی مور دې د الله پیغمبر په خبرو جوړولو کې دروغ ویلو کې مانه ماهر سړی نشته کما عذر پیش کړی عذر مې کړی تا به منلیو ولیکن امکان لري چې الله تعالی خبر درکړي سورلې مرا سره ډېرې وي اراده مې د تلو دومره مال چې ما سره جو دینه مخکې جمع شین مخکې یو سور وسره سره دوه سورلې وي مال مرا سره ډېرو سره د دینه زما کې ز پاتې شوم هر سره ډېرو ولیکن بیا جهاد ته لاړ نشوم اراده مې و بس پاتې شو ورشتیا درته هیڅ عذر مینو
چې پلانې عذر په بیخي عذر مینو ودا خبره چې ما وکړه منافقان عذر قبول شو بنو سلمہ خلما ترار موتله کعب خدای دې تا ته هدایت وکي کافران راغله منافقان عذرونه پیش کړه هغه عذر قبول شو تم لاړ شه نبی له سلام ته عذر وکا وکړه نظرته خبر رااله چې راځه خبره جوړه کړه خو به مې اراده وکړه چې بس رښتیا مې ویلي رښتیا ویلو قص کوم دروغ بالکل نه وي چې دا خبره ما وکړه ما تاسو کو پښتنه مې وکړه چې آیا د پاتې کېدو نور څوک شته زما ملګری صحابه کرام چاره ته دو صحابه کرام نورم پاتې شوي دي یو مراره ابن ربیع او بالهلال ابن امیہ او د مراره سبب دو چې هغه یو باغ دا باغ یم دغه وخت میوه په خشه و هغه له ټولو جهادونو کې شرکت کړي دا باغ پوخ دی نو کدا سی وکي دا باغ براوش کو دا میوه او د یو ځکه لاړ نشم سبکی هغه دی وجنه پاتې شي او دا بدري صحابي او هلال ابن امیہ د دې بچي اهل عیال ډیر زمانہ بل ځای کې و دغه وخت دلته راغله چرانه غیر ټول جهادونو کې شرکت کړي دي دا سوچ په خپل اهل عیال سره پیری کوم هغه دی وجنه پاتې شي او دا دواړه بدري صحابه کرام موالزه بدریانو سره خدای ملګری ان شاء الله لار د حل او باسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته حکم وکړ و درې والو سره سلام کلام مکو خبري ور سره بند کړي یمون سره خبري بند شي و دا خبري بند شوي مدینه منوره کې ګرځېدل سو خبري نه کوي خبري بند شي بیا چې خبرې بند شوي دا مدینه منوره د خپل علاقه او کله کوڅه د مدینه منورې ټول لا ته پردي ښکارېدل دا خل لا ته پردي ښکارېدل سو خبرې نه کوي سلام کلام نه کوي اترې نه کوي لکه پردي وطن پردي خل خان بن مالک کوئی هلال ابن مراره بن ربیع براغان او کور کې ناسو او عبادت او منځونه وکولو شپه ورځ به جړلې چې الله په داسه وشو وی زه خو ځوانو مطاقت مې نه کېدل ګرځېدلم به او ډېر زړه مې تنګ شو زیات وی یو سوچ براته دا راتله فکر یې سړی که اوس مړ شي پیغمبر علیه السلام به ستا جنازه ونی دا څه وشوه نبي علیه السلام جنازې نه به محروم شي که نبي علیه السلام وفات شي نو ټول عمر به ذلیل ما ځکه که توبه قبلیږي خو نبي علیه السلام ته خبر ملاویږي کته مړ شي نبی علیہ السلام جنازه نه کوي ک نبی علیہ السلام وفات شو ټول عمر بذلیلې دا دواړه زما ملګری لاړه مراره ابن ربیع هلال ابن امیہ زړونه مات شول زبګر دې دم راګرځنه ماغي کورونو کې کېناسېدل دی حدیث کې راځي زما د تر زویو زما د تر زمنو کې معنا زما د قوم قبيله سړیو بنو سلمہ قطا د تنو مدل زما نږدې دوستو زما ډیر انډیوال ډیر ملګری او نږدې هغه خواته ورغلما چلاړ ما سلام واچو السلام علیکم قطا دتا وعلیکم السلام هم ما ته ونویل ځان سره ویلي خبرې مو سره خبرې نه کوي موتل قطا دتا قبل چاته معلومات نشته خو زما دوست نږدې ملګری ته خو پته رزه پوخ مسلمان یم نبی علیہ السلام باندې ماینه بس غیرت دومره ویلې زما د نږدې ملک صحابه ایمان ته وروي الله او د الله پیغمبر خپي بس نور جواب رانه بیا باغ ته دیوال باندې واوختلم واپس را واوختلم او ډیر مایوس شوم ډیر انتهایی ډیر مې وجړل چې زما د ټول خلکو کې په یو ملګری اعتماد اعتبار واغې ما سره خبرې ونه کړې دا څه حال واغې ما سره خبرې ونه کړې الله او د الله پیغمبر خپي بیا امتحانات را روان دي یو ځل د مدینه منورې بازار کې روانه ما چې روانه ما نو یو نبتی سړی د غلې د خرڅولو د پاره شام نه مدینه منورې ته راغلی چې راغلی د غسان د بادشاه یو خط راوړیو پوری خمین رومال کې لیکلیو هغه خط هغه الته تپوس کوله بازار کې چې کعب ابن اشرف سو چې دا تپوس کوله نو چارت ویل چې دغه کعب ابن اشرف د خط ما تر
وی خط کې لیکلی و باچا چې کعبه زه خبر شوم چې خپل ملګری پریښی ته خو مالدار دنیادار د قوم سردار عزتمن سړی نو که هغې پریښې موږ ته رېشه موږ به ستا قدر وکړو ستا ته به اعزاز درکړو تا ته به دا درکړو دا درکړو ما ورته ویل الله دا بل امتحان شو زما حال دې ته ورسه چې کافرانو ما ته تمه پیدا شو کافران اوس تمه کې دې حال ته ورسېدل دې هلته تنور بلېدله او ریخمین رومال هغه مکتوب مې راوستل هغه مې په اور کې واچوم هغه مې وسوځوم وی دا حال زمون سلوی خورد دې کې تیر شي خبرې اترین سلوی خوردونه بعد قاصد خزیمه راغی هغه ویل نبی له صلی الله سلام چې د خزونه بم جدا شي خزونه بیا د خزونه بم جدا شي اوهو وی د منګه ما خدای ته ویل چې زپلار کړه لاړ شي وی عملاً بجدا شي که کور کې وی دي او عملاً بجدا شي دا نور صحابه کرام سپینګری بوډاګانو هغه بیبیان لاړې نبی له سلام ته د الله پیغمبر د هغه د خدمت کول څوک نشته مونږه خدمت کوو کوم ور سره اوسېګو اجازه شته هغه ورته یو دیواله باندې کوي او نور که خدمت کوي اجازه شته ده هغه ته الله پیغمبر هغه دومره ضعیفان شوی دي دومره کمزوري شوی دي د جړاو د فریاد د وجه نه چاغي د ځانه د رقیدلو نه بیا ماته دوستانو ویلې ملګرو چې تم لاړ شه نبی رسول الله اجازه واهله چې ستا کور ولم پلان کړل چې مورته له ځوانه ما د احتیاط خلاف د زخه د ځان سره نه سارو ما بل بیبي لګم پلان کلمه ولې ودا بل سختي مونږ باندې راغله چې دا راغله هغه نه ورستا وې د شپې په درېمه حصہ کې زمنګ د توبې قبلېدلو حکم الله را لګلو وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض زمکه په تنګو کعب بن اشرف وای بیا سحر مون می وکړه مانځه کې و نبی رسول الله سره شریک کېدلم لاړم داغه خاتم کله قدرلم نو ما په پټ پټ کتل چې نبی رسول الله ما ته ګوري کنه ګوري بیا ما چې به کتل هغه باندې کتل ما چې باندې کتل نبی رسول الله کله ما ته کتل یلته مون نیم کوله 50 ورځې پوره شوې بیا سحر مون می وکړه لاړم د کور چت باندې ناس ودغه حال زمونږ قران کریم چې کوم وای ودواقد عليهم الارض بما رحبت ودواقد عليهم انفسهم زمکم تنگوا ځان باندې تنگوا دغه حال زمونږ نو چې تزي نه سو خبره کوي نه سلام کلام کوي بیا سحر ناستما ګورم چې د سلغي یو غرو د سلغي غر نه مخامخ आवाज راغی چې کعب ابن اشرفا کعب ابن مالکا مبارک شه الله ستاسو توبه قبول کړي یا आवाज را وی دغه आवाज نه چې ووریدل دا خو د خوش خبری आवाज وی د خوشحالي نه انتهایی ډیر وجړلې مغه بام باندې د الله ته په سجده باندې پریوتل روایت مختلف دي بعض روایت کې راځي دغه خبره چې کړي وا आवाज چې کړو دا دوه کسان ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه نبی له سلام دې ته خبر ورکړه چې د دې توبه قبول شوه د مسلم رضی الله عنه وای نبی له سلام ته ما ویلي چې شپې اخیره ته ویل شپې درې می سوا وې د دې درې وړو توبه الله قبول کړه مولد الله پیغمبر خبر ورنکو وینا شپه ده خلبي خوب کیږي خبر مو ورکوي کله چې سحر شي نو بیا بشپې خل لذي به خوب کیږي خلب مبارکي ور کوي چې سحر شي سحر ټیم کې ورته خوش خبري وره چې خل لذي چې خل به خوب نشي ودا خبره چې دی وره ابوبکر صدیق ر عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دواله روان شو ماته مبارکي ده پاره عمر رضی الله عنه مخ کې شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه مخ کې شو
هغه زر رسیدله او ابو بکر صدیق رضی الله عنه سلغي غر ته ورسید عمر رضی الله عنه رسیدل نو هغه आवाज وکړ کعب بن مالک تاسو توبه قبول شوه د مبارک وی هغه आवाज د توبه مبارکي د عمر رضی الله عنه مخکې ما ترا وی چې دا आवाज ما واوریدل بس د حدیث کې راځي یو ورغلم نبی علیہ السلام عادت دو سحر مون بیو کو جماعت کې بناس بیا نبی علیہ السلام ناس کعب ابن مالک کوئی نبی علیہ السلام دا تنده مبارک دا سے پڑقیدلا زلیدلا یو صحابیو یہ حدیث کې راځي عبید الله ز چور اول دارا وچت ماته مبارکی راځي بیا ز چور اغلم نبی علیہ السلامات علیہ کعب ابن مالک مبارک شاه ویدا سے زندگی کې ستاد پیدا کېدل نو ورستا دا سے خوشحالی پتا باندې نو راغلی لکه الله در باندې نن کوم خوشحالی راوستل چې ستا توبه قبول شو به مور ته یہ الله پیغمبر الله ما سره دومره احسان ما سره و نو اوس می اراده دادا چې زه د خپل مال د وجه نه پاتې شم الله پیغمبر دا ټول مال به خیرات وم ټول مال نبی له سلام ویلنا مال نیم به خیرات وم نبی له سلام ویلنا مال درې مې سبا خیرات کما نبی له سلام ویل سید خیرات دې واقعا یو دا معلومه شو نبی له سلام عادت داو چې جهاد په سفر کې به نبی له سلام توریه کوي دویم سفر به نبی له سلام د جمعرات د زیارت په ورځ باندې کوي دریم دا مسله معلومه شو مشر تا پیر تا استاد اچھا ته به ور دروغ ویل من دي جایز نه دي چاته به دروغ نه او سلورم دا معلومه شو چې امیر خپل ماتح کسانو ته سزا ورکولې نبی علیہ السلام سزا ورکړه خبرې بند کړي د خودونه جدا شي او شپږم دا معلومه شو قتاده رضی الله تعالی عنہ د صحابو د نبی علیہ السلام حکم منل باغ د ایسوک نشتا کدی خپل ملګری کعب ابن مالک خبرې کړي رضی الله عنه سره چا بلیدلو نه نبی علیہ السلام فرمان د خبرې موکه په باغ کې پټم خبرې نه کی څومره حکم منل او بل د صحابه کرام ایمان معلوم شو هو نبتی باچا خطر لګي هر څه ډیر دی ریشا دا لګي خط چیرته چې په ور چې ور کې ورته سوځي دا د صحابه کرام ایمان دی چې الله دې ته څومره ایمان چې دنه دا ورته امدارنګا تا ته چا توبې زیر درک مقابل کې سور کا بل دا مسله معلومه شو چې ستا توبه قبول شوان او صدقه او خیرات وکا کعب بن مالک رضی الله عنه درې مې سچ کم ده خپل مال چې دنه هغه خیرات ودا به خیرات وما د الله په لار کې ودا ورکو نو دا هغه واقعي قصه کې ګور وته وایا وقص ابن الصرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عن كلام ايها الثلاثه وګرا خبرې ته اشاره کوي نو دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله جمعه تراغه سفر نه درکاته مون دیو کو به خلکو د فارکی نسیدا وقصا چل ولد ابن الصرح الحديث حدیث لرما درته ویلي امام بخاری دا حدیث به تفصیلا ذکر کړی امام مسلم قال کاوی ونها رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان عن کلامنا ایها الثلاثه دا درې کسان متخصصین بذلک دون بقیه الناس ولذ کدی پاتې شی او تخلف کړو د غزوه تبوک نه پاتې jihad نه پاتې شی او مناسب سمر زور نبی علیہ السلام ور حتا تر دې پرې دا تعالی علی ابو چوبما باندې تصور تو ز اخت لما جدار ابي قتاده هغه دیوال د چاته ابي قتاده تا دا غي په دیوال باندې اخت لما د دې خپل نوم حارث ابن ربيعي دی دا دې ته اخت لما د انصاری سلمي خزرجي صحابي دی د بنو غنم قبيله نه دی
دینه معلومیږي دوست یې ستا ملګری دی هغه باغ ته داخل شه داخله دل جایز دی یا قریب دی نو دی وجنا او کچې ته داسې وي اجازت وی داخليږي کې اجازت نه وي مداخليږي کا شرط پکې دار داسې نه باقي زنانه وی سوق وی هغه بر بندي بیا مداخليږي کا سوق پکې نه وي عام باغ وی اجازت وی نو به داخله دلې شي بیا ځاګه باغ خبر علما وهو ابن عمي ذکر منګ دواړه بنو سلمہ قبيله والا وراري نو ترزوینو فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ابو قادات السلام ما ترد نکو جواب د السلام عمران نکو چې سلام رانک ثم نو ما ورته ویلي سړی ورته تا معلومات دی الله او د الله پیغمبر خپي ثم صليت من کا صبح صباح 50 ليله سبا د 50 شپې مندمو کو په ظهر د بیت کې د بیوتنا التناسما فسمعت ما وارد صارخا یا आवाज کوي کی आवाज وکي کعب ابن مالک ابشروا زیر قبول کا یو روایت امام احمد نقل کړي د کعبنا ما وارد له یو سړی ډیر کی باندې وختل وی کعب ابن مالک حتى دنا مني فقال بشر كعبا بشروا كعبا کعب ته زیر ورکی دا دلیل استحباب دې زیر باور کې تهنیه مبارکی بکې تا الله نعمت در باندې وکي یو بلا در باندې د فشي مصیبت در باندې د فشي د دې زیر باور کې دا مستحب دی په هر نعمت کې هر تکلیف چې درنه الله تبارک وتعالى لري کې برابر خبره ده امورات د دنیا وی او امورات د اخرت وی هر تکلیف وی داغي زیر باور کې فلما جاءني الذي هر کله چراغ کا سمعت صوت او आवाज می اوریدل یبشرنی ماته आवाज راکا سوګی د حمزه ابن عمرو واقع دی وی زیر چې هلال ابن امیہ تور کړو په توبه باندې سعید ابن زید چې زیر مراره تور کړو سلکان ابن سلامو یا سلمہ ابن وقت شو اومدارنګا او نور ویته کې راضی نازیر چې ور کړو کعب ابن مالک تدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دینه معلومه شوا چې کله راغه ماتا ونزعت له ثوبیا دوله جامې می او استلی صادر او کمیس می ورته ورک داستا شو معنا سړی در تذیر درک یو سب ورته ورکه فسكسوتهما اياه وانطلقت العلم حتى اذا دخلت المسجد جمعه داخل شم نبی علیہ السلام ناستو فقام الی طلحه بن عبید الله را تر پورته شو اول سړیو یو هر ولو چالاکی کله په منډه حتا صافحنی مصافحه وکړه وهن انی او ماته مبارکی چې جنو دارا کړه معلومیږي دا اجازت د بشیر یو شی دا ورته ورکی چې کوم عادت وی نو هغه زیری والا تورکا مبارک او چې جنو توبې باندې ورکولو نو دا جایز دی یو سړی رشي مصافحه معانقه ورته کې دا جایز دی دا غي کرام د پاره چته دلم چې جنو دا جایز دی منډه وهلم جایز دی د خوشحالي او د فرح د وجنه دام جایز دی دا ټول سيزونه چې جنو دا جایز دی اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك